زما جانا جانان وطنا ځان به پتا قربانوم زما جانا جانان وطنا او دا چې د تل زړه کې ساتم زما جانا جانان وطنا مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی څوک به فخرنو سترګو دوی وطن ته. السلام علیکم ملګرو، زه یم فضل نبی. ملګرو نن 14 اگست دی. 14 اگست ورځ ده او ډېر ښکلی موسم دی. د ښکلي موسم د انجوای کولو لپاره مونږ راغلي په نوخا کې مختلفو تقریبات باندې تېرېدو او زمونږ اتفاقیه یو داسې د پښتو د موسیقۍ داسې یو نامور شخصیت سره وشو چې مونږ ورته په لرې ځای نه چې وکتل نو زړه مو باغ شو، زړه مو خوشحال شو او مونږ خوشحال یو چې هغه نن په زموږ سره په ښه حالات کې موجود دی جلیل شبنم صاحب. یقینا جلیل شبنم صاحب چې کوم دی د هغه داسې نامور نوم دی، د هغه نه بغیر د پښتو موسیقي چې کوم دی هغه نامکمله ده. جلیل شبنم صاحب وړومبی خو مونږ ستا ډېر شکرګزار یو چې تاسو موږ ته دومره وخت راکړو او په تاسو موسم انجوای کولو د بار ورته وایي او مونږ تاسو نه وخت وویشتو. څه وایي جي ازادۍ ورځ ده، څه وایي؟ تاسو یو جهان مننه چې تاسو رالی. بس تاسو د دې ملک د قوم سره دومره مینه ده چې په دې باران کې تاسو دلته رالی او زه خو په خپله چې ما خو ټول عمر همدا د 14 اګست خوشحالیانې د دې قوم دپاره مناو کړي دي. که د ازادۍ ټرین و 4 ځله نو هغې کې زه د پېښور نه تر کراچۍ پورې تللی یم، د کوټې پورې تللی یم او موږ د پښتنو دپاره د خپل یوازې پښتنو نه د خپل قوم دپاره موږ دا ترانې ویلې دي. په کې به زم ما په کې د بلوچستان، د سند، د پنجاب، د ګلګت بلتستان، د کشمیر دا موږ ټول یو ځای وو. موږ د دې ملکو د قوم ترانې ویلې. اول خو زه ټول قوم ته مبارکباد ورکوم د دې 14 اګست په مناسبت سره چې دا ډېر یو زموږ دپاره زم چې دا د اختر نم یو لویه ورځ ده ځکه چې په دې باندې زموږ ملک ازاد شوی دی. په دې زموږ د قوم خوشحالیانې موندلې دي. په دا ملک یوازې په داسې په سوال نه دی ازاد شوی، دې ملک دپاره زموږ مشرانو قربانیانې ورکړي. هغوی په خبره کې قائد اعظم صاحب وګوره چې بیمار و هغه بار بس هغه چې بیا زما دا ملک خرابېږي. نو دا ملک په ډېر زیات جنګونو باندې دا په ډېر لوی سټرګل باندې آزاد شوی دی. اوس موږ ته پکار دي چې د دې ملک د دې خاورې د دې دغه موږ څنګه خبر ده چې د دې حفاظت کوو، د دې به خبره موږ څنګه رکوالي کوو. نو زه دې خپل قوم ته وایم چې تاسو د دې خبرو نه راوځئ. دا کومه چې موږ نښتي یو دا زنده‌باد مرده‌باد. اوس په دې ورور زه ناست یم نو ما به کتل چې مثال یو جنډه به د پاکستان و نو 15 جنډې به د پالټیانو وي. نو دا موږ ته نه دي پکار ځکه د پاکستان جنډه چې ده دې ته یوه جنډه نه رسي، دې ته پالټیان شته چې دې ته ځم چې د یو ملک جنډه ورته نه رسي. نن ورځ چې کومه د یخجدۍ ورځ ده، د یووالي ورځ ده، موږ هغې ته خبره جدا رنګ ورکوو. نو دې ته د سیاست رنګ نه دي ورکول پکار. ازادي چې ده دا موږ له الله نصیب کړې ده. او د کومو قومونو چې نشته دی هغوی ته فلسطین وګوره، کشمیر وګوره، داسې نور زموږ ملکونه وګوره چې هغوی نن سبا په کوم حالاتو کې دي. دا خو موږ ته الله تعالی زموږ د مشرانو په ذریعه باندې موږ ته الله دا ورځ نصیب کړې ده. نو موږ ته پکار دی چې دا موږ ضایع کوو نه، بل زموږ د راتلونکي نسل ته دا پکار دی چې دوی د خپلو اتلانو نه ځان خبر کړي، د دې ملک د ازادۍ نه ځان خبر کړي. زموږ مشران څوک وو، پتا دی یو سټوډنټ ته تاسو کو چې مثال قائد اعظم څوک زموږ به نه پیژني، پتا تاسو کو چې مثال دا شبي لکه زموږ د ملک بادشاہ خان څوک نه پیژني، کدا زموږ نور مشران چې کوم کدا نه پیژني او د انډیا به هر اکټر پیژني، هر یو هغه به پیژني. دا چې د تر زړه کې ساتم زما جانا جانان وطنا ځان به پتا قربانوم زما جانا جانان وطنا او دا چې د تر زړه کې ساتم زما جانا جانان وطنا مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی څوک به فخرنو سترګو دوی وطن ته ګوري سترګې به ترې وباسو چې دې چمن ته وګوري زمونږ په یوه چپه درس جهان دی
مونږ پښتانه یو په وطن مزان قربان دي مونږ پښتانه یو په وطن مزان قربان دي مونږ پښتانه یو په وطن مزان قربان دي. یقینا ملګرو جلیل شرم صاحب د خوب انسان دی د مینات انسان دی د پښتو د موسیقۍ یو ډېر غټ نوم دی. موسم ډېر خراب دی په لاره کې ولاړ یو او انشاءالله دغه شان بیا موږ دغه شان محفل به دوباره شو او د موږ دعا ده چې خدای پاک دې ته بیا یو صحت ورکړي دوباره صحت ورکړي. موږ اپریشن دوباره شوی دی او موږ د صحت دغه لپاره دعا کوو. بیا مهرباني والسلام.